السلام علیکم. د سوشل میډیا دور دی، ډېر فایدې هم دي، ډېر نقصانات هم دي او د خپل اظهار دپاره یو غټ پلیټفارم خلکو ته میلاو شو. بس خپل څه دې پړي هغه پکې وایه، خو په دې کې ډېر فیک کارونه هم کیږي. زه درته یو واقعه وایم. مخکې ورځ داسې چلو شو چې زما د فیسبوک باندې فرینډ لیست ته 15,000 کسان فرینډ کې اچولی شي، د هغې نه پس هغه لیمټ ختم شي نو بیا به ته په دې فیسبوک کې یو آپشن دی فالو ټیب ورته وي، هغه به سیټینګ ته لاړ شي، یا به کولاو کړي نو بیا چې څوک تا د فرینډ ریکویسټ رالیږي هغه به ډایرکټ فالو ته ځي. ما فرینډ ریکویسټ چې چا به رالیږو نو هغه لیمټ سیوا شوي نو فالو ټیب مې کولاو کړو نو په فالوورز ماشاءالله د خلکو مینه ده ډېر شوي دي، خو کله نا کله پکې ناشنا فرینډ ریکویسټ راشي. یو فرینډ ریکویسټ راغی د مشهوري سندرغاړې شکیلا ناز. زه ډېر حیران شوم، ما وی کیدای شي زما دا ویډیو ډېرې مشهوري شوي او هغې په څه وجه باندې ما ته د فیسبوک باندې فرینډ ریکویسټ رالیږلي. ما چې فرینډ ریکویسټ اکسپټ کو څه وخت پس، خو بیا بس بېغمه شوم. بیا یو ورځې په میسیج کې د سلام وکړو، ما جواب ورکو نو ما ته تپوس وکړو په میسیج کې چې تا هغه شکیلا ناز دا مشهوره چې ګانې وي، ځکه چې دغه خو د پروفایل مې د چک کو نه کې دا دي وی اوجي. ما په اسې شکمن شوم نو ما د فیسبوک باندې سرچ کړه د شکیلا ناز بی بی پیج، نو په هغې باندې څه کم 9,00,000 فالوورز دي او ما ته چې کومې شکیلا ناز فرینډ ریکویسټ رالیږلی په هغې کې 877 فالوورز دي. نو بیا مې ورته دا سکرین شاټ ولیږو او دا مې ورته ووی چې لکه پاکستان کې کیدای شي 15 کروړه جینکې او زنانه وي، خو په فیسبوک باندې 50 کروړه دي. هر سړي درې جعلي اکاونټونه جوړ کړي دي او د تنګولو دپاره کوي. ما وی چې تاسو ته ووایم چې خیال کوئ د شکیلا ناز په ځای باندې څوک شکیل ناز نه او تاسو ته فرینډ ریکویسټ یې درلیږي. دا تجربه به کېده پکې د عام نومونو نه به راتله، خو دومره د پاپولر خلکو په نوم باندې آی ډي جوړول او بیا دومره په ډاډه باندې خلکو ته فرینډ ریکویسټ یې لیږل ډېر غلط کار دی. ځان تې ساتئ د داسې فراډیانو خلکو نه چې هسې نه څه دوکه در سره ونه کړي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.